أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. سورة الأعراف 109 نمبر آیت. د موسی علیہ السلام او د بنی اسرائیل سره د قبطي خاندان او د فرعون منځ کې بحث روانو مقابله روانه وه. دې ځکه ته خبر راورسېدله چې موسی علیہ السلام دعوت پیته ورکړو او د ثبوت دپاره یې دوه خبرې وړاندې کړلې. یو خپله پاکدامني وړاندې کړله چې زما پاکدامني په دې خبرې دلیل دی چې زه دروغجن او خیانتګر نه یم، او دویم یې معجزه پیش کړه. موسی علیہ السلام د دغه پاکدامنۍ باندې اعتراض ونه کړو ځکه چې پاکدامني بیخي واضح وه، هر چا منله. نو معجزه باندې اعتراض وکړو او معجزې نه بعد بیا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. ویل مشرانو د قوم د فرعون، ملأ هغه سرداران ته ویل کېږي چې بیرته په دې باندې حکمرانان د قوم د فرعون نه چې ان هذا لساحر عليم، یقینا دا جادوګر دی ښکاره، جادوګر دی پویه ماهر. نو دې ځای کې دا مسله هم معلومه شوه چې کوم خلک په ناحقه باندې باطل باندې او د حق میدان کې د خپل باطلوالي صفایي نشي پیش کولی او د حق جواب نشي کولی، هغوی په الزام لګوي او د الزام نه وروسته دغه الزام بیا مشوروي وړاندې بوځي. نو دوی هم دغه شان د خلکو باندې حق او باطل ګډوډ کولو دپاره په موسی علیہ السلام باندې الزام ولګاو چې ان هذا لساحر علیم، یقینا دا خامخا جادوګر دی هوښیار ماهر. دې ځکه کې د عالم ټکی ورسره سیوا کړی دی دوی، ځکه دا خبره دوی هم منله چې عام جادوګر داسې نه وي ابدلي. نو دا عالم ورسه ووایه چې د عامو جادوګرو نه د پن او مهارت ډېر زیات دی. دویم الزام یورید دا اراده لري ان یخرجکم چې وباسي تاسو من ارضکم د خپلې ځمکې نه. فماذا تأمرون، تاسو څه مشوره راکوئ موږ ته، تاسو څه حکم کوئ موږ ته چې تاسو وباسي که نه. نو دا د خلکو د متنافره کولو دپاره، بدګمانه کولو دپاره چې موسی علیہ السلام باندې ایمان را نه وړي، دویم الزام یې دا ولګاو. یو دا چې ساحر جادوګر سړی دی، دا معجزه نه ده، او دویمه دا ده چې دا جادوګر غواړي چې د مصر ځمکه تاسو نه وزګاره کړي او په دې باندې خپله حکمراني قایمه کړي. دی خیال دی. نو خلکو ته ویل اوس چې داسې دی نو ستاسو دشمن شو، او دشمن باره کې تاسو څه حکم کوئ، ما درې څه چل وکړو، څنګه مشوره لرئ. قالو نو د قوم ورته وویل ارجح، مهلت ورکړه. ارجح دا د ارجاح نه د ارجاح مهلت ورکولو ته ویل کېږي. مهلت ورکړه ده ته واخاه د ورور ته چې هارون علیه السلام دی. مخکې موږ وویل چې هارون علیه السلام اوس په دې مقابله کې ورسره و، خو البته په اول د قصې د واقع په اول سر کې د هغې ذکر ونه شو. نورو ځایونو کې بیا دواړه غبرګ ذکر شوي دي چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام یو ځای لاړو. نو دې ځای کې واقعه نه معلومه شوه چې موسی علیه السلام سره هارون علیه السلام ورسره دی ملګرتیا کې. قوم د خپلو مشران ته وویل چې دې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته فلحال مهلت ورکړه. اگر که زموږ د خاورې دشمنان دي یا د جادوګران دي، هر څوک چې دي، خو دې ته مهلت ورکړه که جادوي نو موږ سره خو هم جادوګر شته، هغه جادوګر به سره مقابله وکړي او د مقابلې نه بعد به حق او باطل واضح شي. که دا جادوګر نه بل څوک حق برس خلک بیا به واضح شي. اکثر قوم چې کمی قوم اکثر د حق په طلب کې لګي، قوم اکثری داسې چې د باطل حمایتګر نه وي، خدا چا بدګمانه کړي، چا تېر ایستلي، او کم چې د اقتدار او د اختیاراتو خاوندان هغې ته د څه شی میلاویږي نو هغې په حق باندې خلک پویه هم شي، خاورې پرې راړې خلکو ته توقع ورکوي د خپل اقتدار او د خپل اختیاراتو د بچ ساتلو دپاره. نو قوم کې حق طلبي څه حده پورې موجوده وه. هغوی ورته وویل چې مهلت ورکړه ده ته واخاه د ورور ته وارسله ولېږه فی المدائن، په ښارونو کې حاشرین راجمع کوونکي کسان، راجمع کوونکي یعنې سپایان ښارونو ته ولېږه، ټول ښارونو ته ولېږه، کوم ښارونه چې د پیراون په قبضه کې دي، چې د هغه ځایونو کې هر ښار ته لاړ شي، په ښارونو کې چې کوم ماهر جادوګران دي د هغې نه هوښیار خلک تکړه کسان راولي. دې دپاره چې موسی علیه السلام سره مقابله وکړي او موسی علیه السلام چې دغه کوم څه پیش کړو دی ورته معجزه وایي چې پته یې ولګي چې معجزه ده او که جادو دی. یأتوک را به ولي تا ته بکل ساحر علیم، هر یو جادوګر پویه جادوګر به راولي د موسی علیه السلام سره مقابله باندې به بیا ورشي.
بس دغه سی وشول حاشرین جمع کوونکي کسان خواره شو موسی علیه السلام ته ټیم ورکړ چې دومره ټیم بعد مقابله او د ټول مصر نه جادوګران راجمع شو. الله وی وجاء السحرة رالو جادوګران فرعون ته دا جادوګران کم چې راجمع شوي او بیا اول د فرعون کور ته ورغلو د مقابلې نه مخکې فرعون سره خبره کوله. فرعون ته وویل چې ګوره موږ مقابلې ته راغلي یو. موسی علیه السلام ستانه د معجزې په ذریعه باندې د خپل علم او جادو مهارت سره ستانه خاوره خالي کول غواړي. دا غټه قرباني ده، غټه مقابله ده. دې مقابلې ته موږ ته راوستلي نو دا راته ووایي چې که موږ مقابله وګټو نو موږ ته به صحیح انعام میلاوي. کم خلک چې د هغوی نظر په دنیا باندې د الله تعالی رضا پکې نه وي نو ټول عمر همدقسې بحثونه کوي چې ما ته به څه شی میلاو شي. د کمو خلکو چې د الله د رضا دپاره لګوي دنیا فرض نه وي نو هغه دا بحث ختم نه کوي. نو جادوګران خامخا دنیا فرض خلک د ښکاره خبره ده. جادو خو زده کړی دنیا دپاره وي باقي خو د آخرت څه شی نه. مخکې بقره کې دا مضمون تیر شوی دی چې په هر سره انسان کافر کېږي. دا خو کافران هم دي. نو دوی د فرعون کور ته راغله ویې ویل چې ان لنا لاجرا خامخا به زموږ دپاره لاجرا مزدوري بدله وي ان كنا نحن الغالبین که چېرته کې مونږ خامخا غلبه موندونکي شو. که مونږ غلبه وکړه به موسی علیه السلام نه دا جنګ وګاټو نو مونږ له به خامخا سره راکړي اسې به هم نه پرېږدي. اجر مزدورۍ ته ویلی کېږي، عوض ته ویلی کېږي، بدلې ته ویلی کېږي. د دې جادوګرو د تعداد په باره کې امام قرطبي رحمه الله مختلف اقوال نقل کړي دي. یو قول پکې دا دی چې دا جادوګران تقریبا 3 لکه کسان او د دې 3 لکه کسانو سره چې کومې رسۍ او لاټۍ ورسره وي د یو غټ انبارو دا د دې نه چې کوم بارونه جوړ شي هغه بارونه په 300 اوښانو باندې ښودلي وو. 300 اوښانو دغه پړي او دغه لختې راغستلې وي د مقابلې میدان ته روانو. نو اول له فرعون کور ته ورغله، د فرعون سره خبره وکړله د دې لپاره چې څه وصول کړي د فرعون. نو فرعون ورته جواب ورکړو. قال نو فرعون ورته وویل نعم او ستاسو دپاره به بدله وي انعام به درکوم. وانکم لمن المقربین او یقینا خامخا تاسو به زما د نږدې خلکو نه هم شئ. ول دو خبرې د نقد مزدوري هم درکوم، نقد انعام به ته هم میلاو شي او تاسو به زما د حکومت خاص کسان هم وګرځېږي، خاص یاران دوستانو کې به هم شئ. نو فرعون ته دوه لالچ وړاندې کړو چې یوازې په مزدورۍ او په انعام هم نه پرېږدم، تاسو نه خپل نږدې خلک هم جوړو. نو د هغې نه وروسته موسی علیه السلام ته اطلاع میلاو شوله. موسی علیه السلام ته د قبیلې میدان وښودلی شو او چې ته به دغه ځای ته راشي. دوی لنډه دا ده واقعه لکه به اختصار سره ده چې دغه ټول جادوګران 3 لکه خواوشا کسان دغه مقابلې میدان ته حاضر شو. موسی علیه السلام هم راغلی و ناست. هارون علیه السلام اوس ورسره دی. د اسلام سپایان چې کوم دي صرف 2 کسان دي او بل طرف ته کې مقابلې والا کسان صرف 3 لکه کسان دي کوم چې اوس مقابله کوي. بیا حکومتي کسان او تماشګر د هغې حد معلوم نه لري چې څومره مقدار کې دي. خو چونکې مسله د حق او د باطل لري نو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ښه په نرۍ باندې ولاړ دي. قالو نو د جادوګرانو ویل یا موسی ای موسی علیه السلام اما ان تلقیا یا تشه غورځونکي ته چې کوم امسا غورځې د هغې نه خامار جوړېږي هغه وغورځوه. و اما ان نکون یا به شو مونږه نحن الملقین مونږ د غورځونکي کسانو نه مونږ به خپل څیزونه وغورځوو چې کوم پړي ډانګې او لښتې را سره دي لاټیانې دا به وغورځوو. نو اوس تا خوښه ده تاله مونږ اختیار درکړو چې ته خپل امسا مخکې غورځې که مونږ وړاندې وغورځوو. مفسرینو لیکلي دي چې په دې ځایونو کې د جادوګر د موسی علیه السلام لږ غونده کې احترام یې وکړو او لږ غونده کې عزت یې ورله ورکړه چې یاره مقابلې ته خو راغلي یو خو تاله یو مقدر کوو یو عزت دې کوو چې که ته وړاندې کېږې نو خیر ته وړاندې شه او که ته وایې زه وروسته ښه یم نو بیا به خیر دی موږ وړاندې شو. یعنې مطلب دا چې لږ غونده کې د ده ادب خیال یې وساته معمولي غونده کې. نو وایي د دې ادب نتیجه او اثر و چې الله تعالی په دې ساحرانو باندې فوري اثر و او دوی ټول اسلام قبول کړی دی. قال نو موسی علیه السلام ورته وویل القوا تاسې یې وغورځوئ، تاسو چې کوم شی غورځوئ نو بس هغه ګزار کې ویې غورځوئ. فلما پس هر کله القوا چې ویې غورځول دغه رسۍ او لښتې سحرو نو سحر یې وکړو اعین الناس بسترګو د خلکو باندې واسترحبوهم او دوی یې ویرول وجاءوا بسحر عظیم او راتلې وکړه په سحر لوی سره. حاصل یې دا شو د خلکو په نظر کې داسې معلومېدله چې دغه ټولې رسۍ ټولې لښتې دا ماران دي ټول میدان په خوځېدو شو.
نو چې 3 لکه جادوګرانی او د هغوی پړی او د هغوی لخت چې کم دین په 300 خانو باندې د هغوی بارونه جوړ شوي او دا ټول سړی میدان ته واجه ټول په خوځېدو شي او د مارانو شکل اختیار کړي نو یقینا چې ډېر د هیبت نه ډک ځګنې بشي او بیا دغه دومره مارانو مقابل کې 2 کسان ولاړي هغه مقابله کوي نو الله تعالی وایي چې دوی پر سترګو باندې جادو وشو او دا خلک یې ویره په دې مارانو سره د دې ځکه نه دا مسله معلومیږي چې سحر د شي حقیقت نشي بدلولی حقیقت یې هماغه وي چې کوم وي خو د خلکو په نظر کې بل شانتي معلومیږي د دې سحرو اعین الناس نه معلومیږي سحرو ټکي نه معلومیږي چې د دې بستر ګماني سحر وشو یعنی بستر ګماني د څخ کاریدل چې کني دا ټول ماران دی د میدان د ماران نه ډک خو دا یو دوکه شو د ستر نظر دوکه شو حقیقت کې هم دغه پړی وو دغه لختي به اس حقیقت بدل شوی نه لدې نه یو د مسله معلومه شو به مدارج په دغه زمانہ کې د لختي نو د پړی نه مار جوړول د یو لوی مهارت په جادو کې لوی مهارت د سحر وصول چې یو شی څنګه د اصل حقیقت نه بل ته واوړي بیا بدل شکل کې ښکاریږي یا د بيخي د نظر نه پناه کیږي یا په بدل شکل کې ښکاریږي دا ولي کیږي سحر په انسان باندې څنګه اثر کوي د کوم ځایونو اثر کوي وجوهات یې سدي د سحر شرعي حکم د سحر د زده کولو طریقه د سحر پورا حقیقت هغه بقره کې دغه مضمون خلک هغه ځکه باس کوي او ما کفر سليمان ولکن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بلغه ځکه دا مضمون خلک چیړي دا موضوع تر شوی په حاصل دا شو چې دغه پړی او دغه لختي په حقیقت کې ماران نه بلکې د سترګو په نظر کې د ښکارېدل کې دا چې ماران شوي او د دې چې باقاعده حرکت کوي نو الله تعالی واوحینا من وحی وکړه الی موسی علیه السلام ته ان القي عصاك د وګور زوام ساخ بلا نو بس موسی علیه السلام ساور گزار دغه مارانو منځ ته ور گزار کړم فاذا هي ناصبه د غمسا چوا تلقف یو نه ونه کړه ما هغه صيفكون چې د ځان نه جوړ کړیو هغه چې دی اصل بخیالات خلکو خراب کړي بدل کړي پیو او ټول ماران خاریدل نو دا لاټي چې ورواچو ولې غوټ خمار ساز دی په منډه باندې دا ټول ماران راجم کړو سمره پړی لخت چې ماران شو هغه راجم کړل او چې کله ټول راجم کړل داغه نه ورسته یو نه کړل یعنی یو پر باندې روان تیر نو بده یو پر تیرولو سره یو زبردست روپ خلکو راغی چې وی تیرول نو دا هم رو پیدا کړی به دومره رو به نشي پیدا کړی خو د یوې نه کولو سره زبردست رو پیدا شو چې درې لکو کسانو پړی او لخت دا یو نه شي دا واقعي لوی خبره ده خطرناک خبره ده در سحر د وصولونو بيخي مخالفه خبره ده سحر انداز او د سحر وصول د دینه چې یو سحر د بل سحر په دې انداز باندې ناکام کی نو په دې ځکه کې د حق او د باطل مقابله کې موسی عليه السلام کار وکړل او جادوګران چې کوم هغه وبلل نو الله وقع الحق واقع حق یعنی ظاهر حق وبطل او باطل شما هغه سو کانو يعملون چې د خلکو کول خلکو چې د جادوګرانو نه دومره لوی مشران جوړ کړي او داغي به تعلیمات او هدایت به عمل کول دې ځکه نه پته ولګېدل چې ټول ارس ناکام ضایع ثابت شو اصل شی چې کوم دی الله تعالی دین الله تعالی احکام دي د دې په مقابل کې باقي قصې ټول ناکام ثابت شو